غفر لهم جعلوا اصابعهم غیبه ګرځولې ګوتې خپلې په غوږونو کې موږ ستا خبرې نه اورو واستغشوا ثيابهم ځان به جامو کې پټ کړو واصروا او په ګمراهۍ به ټینګ ولاړو واستكبروا استكبارا او تکبر کولو تکبر پیغمبر ته وی انؤمن لك واتبعك الارذلون استغفر منو او ټول بیکاره غریبانان درنه چا پیر دي انؤمن لك واتبعك الارذلون ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم سرګن میں مرته تقرونو کل واسررت لهم اسرارا یو تتل اور تپټ پټ تبلیغ میں مرته کړه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله بدر باندې اسمان اولیږي ډیر وریدون کې مدرار د مفعال په درمانه مبالغه ده کثیر الضرور ډیر وریدون کې در یدرون ده ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ولذا خدای عظمت او دا الله تعالی احترام نکوي وما قدر الله حق قدره وقد خلقكم اطوارا الله تعالی تاسو پیدا کړي په مختلفو حالتونو کې اول نطفه وي بیا علقه شوه بیا مضغه شوه بیا عظام او بیا دا غین رسول الله روح واچولو یا مختلف اخلاق درکړ یو بہادر دے بل بزدل دے یو ذکی دے بل غبی دے الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها بیا مزمکه ته واپس کی بعد الموت ويخرجكم اخراجا يوم النشور والله جعل لكم الارض بساطا مکه در تفرش نه دا اور پشان گرم دا او نه دا غرونو پشان سخت ده لتسلكوا منها چزي دا غزمکه کې سبولن فجاجا خلول لار فجاج د فج ملا من كل فج عميق قال نوح رب انه مسوني خدا دای دما حکم نه منلو واتبعوا او تابعداریو کا من دا سردارانو لم يزده ماله چې سیوانو کو دلره مال لاغونو ولت مگر نقصان ومکروا مکرا کبارا ډېر لوی سازش کو د پیغمبر خلاف کبار مبالغه ده لکه حسان جمال وقالوا لا تذرن آلهتكم مپریدای خپل معبودان او مپریدای ود او سوا او یغوس او یعوق و نصر ود دا دومت الجندل کے غټ بوتو د بنی کلب حمدان کې ده او نصر د آل ذل کلا دیبا ادي بوتانو باندې فخر کول وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم د وجد گناهونو د دوی نه اوغرقوا دی غرق بالطوفان فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا سوکم زیدار پرندی یدور فی الارض انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يرقوك كدعاء دعاء ورتوكي كبيماراني خدايا ساتن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
سورت تا سورت الجن وی ذکر دیکی پڑھن بنی آیات کی دا الجن کلمہ راغلی دا دا جناتو دا ایمان ذکر دے پکی مکہ مکرمہ کے نازل شدہ سورت تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ذل دا طائف نہ پا واپسائی کی پا بطن نخلہ کی دا سحر مز کولو نو دا نصیبین جنات تیرے دل پا تمام دنیا کی جنات خوارو چرا دا سو جدا پا دنیا کی دا انقلاب ولی راغے منگا خوبا برا خطیشو اس برا اسمانونو تا دا منگ دا خطل پابندی دا ناغی تمام دنیا کی گردیدل اخر دغا وفد دا نصیبینو چه تیرے دو دا قرآن مجید آواز واوردن ورطرال الوحلکا راشی دا غصاجیب شہدے او بیا ایمان یک دم راڑلو دا غی ذکر دے سلیم الطبع انسان دا پارا قرآن مجید آب حیات تے جنات چی جنات تی اغیم چی قرآن مجید واردن بے اختیار ایمان راڑو پدے کے پا مشرکین مکہ باندې رد چو مشرکانو تاسو جنات خدایان منئی مشرکانو کے بعد مشرکان داسیو چی غیب پا سفر روانی دل نا غیب بی اعوذ بسید هذا الوادی من شر صفحاء قومه پیو کند بچتلل لکا طالبان روان شیو دے کاکا سے زیارت تزی نو چا کوڑی نمک کی شو نو دعائیو کچا اللہم انا نعوذ بسید هذا الوادی دا دے وادی چکم جن رب وڑو کے خدے دے منگا داغ پا ذریعہ پناہ وارو من شر صفحاء قومه داغ پا قوم کے چکم بے وقفان دی چی داغ دا شر نہ بچو نو دا جناتو بارکی دا غی دا خدایی عقیدہ و او مشرکینو اگا جنات امرالل او قرآن مجید دا اللہ کتاب امنلو او دا رسول اللہ پر رسالت پانی ایمان راڑلو قل او آیا اوحی الی ما تا وحی رسول اللہ تا پتنوا بیاورتا اللہ تعالی ہوئی چه خبر نہیں در پسی جنات و قرآن واورد و غی ایمان امراڑو انہو شان دادے استماع نفر من الجن یو ڈلی دا جناتو غکی خودو قرآن مجید تا نفر دا دریو نتر عشرو پوری پدی بان اطلاق کی گی دا نصیبین جناتو فقالو جناتو وی انا سمعنا منگا واوردو قرآنا عجبا قرآن عجیبا یهدی الى الرشد یہ طالبانو کم دیر طالبان جناتی اور اکثر طالبان پن پوئی گی دیوبند کے بابلا جناتو یو جنی غزنی کے مڑو بیا جنادے دیوبند تراڑلی وا میاں اصغر حسین دیر لوی ولی اللہ چراغ بدما جنادہ کئی والا کل حال جناتو کم خخ طالبان خخ علمائی نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد دا کتاب نیغ لارتا ہدایت کئی فضائل قرآن جنات لگیا دے بیانی فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا دا ایمان تشریح ایمان ستوئی چے شرک پکنوی ولن نشرک بربنا ہرگز بمونگا شرک جوڑ نکو دا پروردگار سرا حصو لا رسولا ولا نبیا ولا ملکا مقربا ولا ولیا دا اللہ نما سوا سوکم رب او سوکم الہ و معبود نشتا وانہو او شان دا دے تعالی جد ربنا دیر لوی دا جلال دا پروردگار دمگا جد پمانا دا جلال جد پمانا دا شان جد پمانا دا بادشاہی جد پمانا دا غنا جد نکتم وی جد کوششتم وی دل کے مراد نشان و جلال لے متخذ صاحبتا اللہ تعالیٰ ندنی ولی بی بی ولا ولدا تنزیح الرحمن عن الاولاد وانہو کان یقول صفیہنا او شان دادے چوی با من کے بے وقفانو پا اللہ تعالیٰ بانی شتتا ناجائز خبری زمگا
په جناتو کې ډیر مشرکانو او اوتی بوته وی علی الله قولا ذا شتتن شتتن معنا قولا ذا شتتن د شت یشت معنا بیت کېدل درته مې شعرم ویلو یکلفنی لیلا وقد شت وليها وعادت عواد بيننا وخطوب اغه دا سابقه په قصه کې تیر شو اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا اغه قولت وي چې هغه د حقنا چې کوم دنو خلافي قولا ذا شطط وانا ظننا منگا گمان کولو انہو دمنا یعوذون اغیب پنا سلولا برجال من الجن دا جناتو پسڑو جناتو کم رجلو مرعوی برجال من الجن ما در تووی چی مشرکین مکبا چی پا سفر تلل نت زنگل تبا متوجه شل نویبے چی اعوذ بسید هذا الوادی من شر صفحاء قومه اعوذ بسید هذا الوادی من شر صفحاء قومه فزادوهم فسیواکو دغی بنی آدمو دغی جناتو لرا رحقا پا اعتبار دا گمراہی سرا اغیم پسرو خطل جنات چا لکا دمگم لگیا دی بندگان شتو دمگا عبادت کئی بعدی پیر تا چشپک ہوا مریدان ملاو شنو لکا دمام مریدان شتا دا مریدان دا وجن بیا پیر نور موچت شولا چی مریدان دام وی چی دمگا پیر سے پرون ہوا کرو میں پریم وردن پیادہ دمگا نم استعمالی چی پا سفر روانی نو خلق وی اعوذ بسید هذا الوادی من شر صفحاء قومه اغی نور مرسد وانہم ظنو او دغی بنی آدمو گمان کولو کما ظننتم اے جناتو لکه چې تاسو کوم ګمانونه کوئ په جناتو کوم یو قبیله داسې و چې وی قیامت نشته لکه کافران چې وایي وانهم ظنوا او دغه بنی آدم ګمانونه کولو کما ظننتم ایها الجن ان یبعث الله احدا چې الله تعالی بسوکم نه جوندې کوي وانا لمسنا السماء جناتو بیان ده ټول مونږه آسمان تلاسو لگولو فوجدناها منگا بیا منتو آسمان مولیت دکشوے دے حرسن دا چوکیدارانو نا بلا فرشتی پا چوکی و پاسبانی بانی والاری دی و شوہبا او شولی دا اور پا منگ بانی را گداری گی شوہب دا شہاب جمع دا او دا اور لمبی تا ہوئی رجوما للشیاطین وانا کننا ومگا مخی دا دینا دا ایمان در اڑونا مخی دا منگا سکارو نقعدو منها منگا با وانا کننا نقعدو دا دی پیغمبر در اطلونا مخی منگا با آسمان تطلو باقیدا لیکن دا پیدایش نا پس زمگا داخلہ برا بند شوا وانا کننا نقعدو منها منگا با کناسو با دا آسمانونو کی مقاعد للسمع پاغذے دا کناسو دا اوریدو کی منگا با دا آسمان دا فرشتو دا خبرو اوریدو تا براناستو فمن یستمع الان او اس چسو وقت دی دا ملائکو خبرو تا یجد لہو دے بیا موی دا خپل ځان دا پارا شہابا رصدا اغا شعله مقرره یک دم ورپس شعله را دی او دا دی انتظار کئی رصدن مانا راسدن رصد ارصدو مانا انتظار کول وَأَنَّا لَنَدْرِي او منگتا پتہ نشتا اشر ارید بمن فی الارض چایا شر ارادہ کڑا شوے دے دا آغا چا سر چی پزمکا کی دی او کنا اللہ تعالی ارادہ کڑی دا پدی سر دزمکی دا خلقو دا ہدایت دا آسمان پا دروازو چی فرشتے ناستی دی دا دی مقصد دزمکی پا خلقو سا عذاب را روان دے او کنا دزمکی دا خلقو دا پارا سا دا ہدایت انتظام دے او دا رستونی خبر ٹکتا ذکر رسول اللہ مبارک پا تشریف آوری سرا دا قیسر او دا کسرا دا بنگلو اگا کنگری پریوتی مناری پریوتی او دا ساوی دریاب اچھو او دا ایران تشکدم رشوا او دا جناتو برا داخلہ بند شوا اللہ تعالی پا دی سر ارادہ دا رشد کریوا
وانا منا الصالحون فممكن نیکانم شتا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا موږ په مختلفو لارو کې متفرق یو كنا طرائق موږ په غنو لارو قددا متفرق یو حسن بصری وی جناتو کې قدریه مشته تقدیر نه مني په جناتو کې مرجئه مشته په جناتو کې روافض مشته په جناتو کې خوارج مشته ځکه حسن بصری ته په پشپکه بلا جنات راتل او تر سحر پورې به یو درس د حسن بصری جناتو ته ومنا دون ذلك كنا طرائق موږ یو پلاره قددا متفرقي دا قد يقد من یو شی شلول یو شی جدا کول وانا ظننا زمغه دا ګمانو الله نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا چې موږ هرګز نشو عاجز کو به باغی ایمان راړو سو بخسن دیبن علیک الله تعالی جهنم مونږه مسلمانانم دی ومن القوم کې ظالمانم دی قاصد ظالم ته وای او مستقق غلطان به جهنم خي ولو استقاموا او کدا ظالمان پنی غرارت له ایمان راړلې وي لاسقیناهم ما ان غدقا ما بس کول پاغي باندې هغه دک اوبو سمانا پاغي باندې مې بارانو نازل کړیو ولو ان القرى امنوا واتقوا لفتوا ومن يريد عن ذكر ربه چې الله د ذکر نه رکو الله به ور داخل کی بر دالي بکدا شو ابواب رحمتك خدای د رحمتونو ندي او بیا ول دین ترا بللو قادو قریبا یکونون علیهم لبدا چشی دغه قریش د مکی پاغه باندې راجمه رسول الله مبارک به والو چابا پاغاړه کې ورته پړه واچولو او چابا رسول الله ته کندلې کولې لکه چې ودل خانه کعبه خوا کې رسول الله خلقو ته اعلان کو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله کافران راجم شو فهذا يضربه وهذا يشتمه وهذا بلاد يطلتله وهذا جعل ردفه طریقو به رسول الله تعزیت رسولو یادا چې جنات راجم شو لکه د بطن نخلی په خوا کې قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ذو خدایو الله عبادت کوم او داغه نه دعاګانې غواړم او داغه سره څوک شریک نه جوړم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني هرگز ما ته پنارانه کی څوک دا احدن د یجیرو د پاره فاعل من الله من عذاب الله ان ارادني بسوء قال تعالی ما ته تکلیف را رسي کائنات میں تنش خلاصوله ولن اجد هرگز به بیان محمد الله نه ما سوا ملتحدا زید پناه ملتحدا ملجا الا بلاغا من الله اگر الله سره شریک نه جوړم زما کار تبلیغ دے الا ان ابلغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما يوعدون هل کړه چې دا دوزخیان اوویني هغه عذاب چې دای داغه نه يرول شي فسيعلمون ذي تو پتو لګي من اضعف ناصرا چې څوک د کمزور په اعتبار د مددگار سره او څوک د لږ په اعتبار د موټو سره قلت دوی تو ان ادري ما ته پته نشته حصر علم الغیب فی ذات الله الله تعالی د علم دی اقریب ما توعدون آیا قریب ده اگر چې تاسو دا غینه يرول شي چې هغه د قیامت ورځ ده ام یجعل له ربي او کنه ګرځولې ده الله تعالی غیر لپاره اماده سموده سغایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احد الله تعالی نه خبري په غیب باندې سوکم کم غیب چې دا الله سره کم خاص ده او وحی چې پیغمبر تراشي نو غیا غیب ني الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا بیا الله تعالی لګي مخکې د وحینا او رستو د وحینا رصدا باډي ګارد جبرائیل امین چرادی چاپیرته فرشتي وي
لکه خزانه چې یو دی ته دی نو مخکې رستو د هغې نه موټرې وي د هغې د حفاظت دپاره لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم دې دپاره چې الله تعالی دا خبره څرګنده کړي چې فرشتو ورسولو پیغامات درب یا پیغمبر معلومه کی ان قد ابلغوا چې ملائکو ورسولو پیغامات پخده واحاط بما لديهم احاطه کړي دی الله تعالی په هغه احوال باندې چې د فرشتو سره دي کومه فرشتي چې وحی راړي یا بما لديهم نه مراد پیغمبران دي واحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها المزمل سورت د مزمل د وجنه سورت مزمل وي او مکه مکرمه کې نازل شوه سورت او دې کې دستور العمل بیانېږي چې د پیغمبر او د مبلغینو دستور العمل سوي مبلغ تسکور پکار دي رسول الله مبارک چې لا نبی شوی او پیغمبر شوی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نمخ کې د ابراهیم علیہ السلام په ملت او پاغه طریقو د عبادت په عبادت کولو او بیا د اخرنی رضو کې با رسول الله مبارک غار حرا تراغه غار حرا کې به د الله ذکر او اذکار کولو اترا دی لسر دی یو هفته با په غار حرا کې رسول الله د رب العالمین جل جلاله په دربار کې عبادتونه کولو بیبي خدیجه به ورته ککوړي یا څه طریقه د دنانا چې خاون یا د یو خدي بچي په سفر دین ورته خونځاخي یا کلچی یا څه شی ورته تیار کی نو رسول الله مبارک پدان سره د خوراک سامان او به براوخي ګولې کله ورده او کله تر ده او دایر خطرناک ده کې غار ده دین یو طرف ته چلان ده ګوري پسړی سترګې تور شي بالکل لکه د دیوال په شکل او بل طرف ته ورته لار ختی ده او هغه وخت د دې نه خانه کعبه په نظر راتله اوسې له ټولي بنگلې دي د خدای هم سردارو کو دا بنگلې بهر جوړې کړې وې او زړه نقشه نو ساجيبه خون بو د غار سور نه هم خانه کعبه ښکارې ده نو رسول الله مبارک غار حرا ته تللی او جبرائیل امین را دي او وحی په نازلېږي طالبانو د دوري بخاری کې هغه مفصل حدیث ویلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اقرا پیغمبر السلام ورته ما انا بقاری یا بعد روایتو کې را دي لستو بقاری فرشته د سینې سره یو دی کوي چې علوم منتقل شي بلی سینې ته او بیا رسول الله په دریم دل باندې دا صورت وې صورت د اقرا بسم ربک الذی خلق دا ډومبنه صورت ته چې رسول الله مبارک باندې نازل له او بیا رسول الله کور ترا دي پیغمبر علیہ السلام سړلې وی تبرا دي او بیبي ته وای زملونی فما کمبل واچوي پما کمبل په بیبي په کمبل واچولو بیبي ته تپوس کوي رسول الله مبارک ورته ټوله قصه بیانوي او بیبي تسلی ور کوي رسول الله وی د خو یریګم چرته مړ نشو رسول الله مبارک ته په زبردست تبوا د وحی معمولی بوج خو نه ده ان سنلقي عليك قولا ثقيلا هغه یکدم لاړه ترته سو کوئی د تروزه ورقه ابن نوفل د آسمانی کتابونو ماهر او ډیر نیک عابد او زاهد ورته قصو ک چنن زما خاون محمد صلی الله علیه وسلم دغه شغار حرا ته تل ټوله واقعا بیان ک چې غال تزي نن خو عجیب قصې کوي چې دا شیو نورانی مخلوق راغه وغته دا آیاتونه وي هغه دا نبی ده بیا په خپل باندې رسول الله مبارک بوتلو دې بوډاو کمزور راتله نشو پیغمبر السلام ورته تمام واقعا بیان کا ودا تابانه فرشتہ راغلی دا دارنګ مخکنو پیغمبرانو باندې من فرشتي راتله افسوس ډیر بوډای منو ډیر بوډای من دا خلک بتا دي مکه نو باسی دا وستا دشمنان کیږي رسول الله وی او مخرجیهم دیبا ما باسی ذکر رسول الله دا تمام اهل مکه منظور نظرو فیصله به پد کولی امانتونه به د سره کې خودل او د حجر اسود کې خودو په وخت کې د قومونو جګړه وا رسول الله فیصله کړی و دې دغه د دې په نظر کې ډیر مقبول ما وینا هر پیغمبر چې د توحید مسله خلکو ته بیان کړی د نو بیا خلکو ور سره عجیب کارنامې کړی دي کاش بډای منو قزوان ویل نصرتک نصرا مؤزرا ما بستام لا تړلې مدد کړو زبستا
په خدمت کې ملا تړلې ولاړو تسلی ورته ورکه چې پروا نشته داغه بارکه دارا دي یا ایها المزمل اصل کې ده متزمل تزملوا هغه تی په بدل شو دی په کې مدغم شو قوم الليل ادریګه پشپکی مگر لږ زیات ادریګه لوګو نه خوبم کو قوم الليل كله الى الصلاه الا قليلا مگر لږ هغه لږ سمره نصفه دا نصفه دا قليلا نه بدل نیمه شپه او انقص منه قليلا یا دا غینم لګه ثلث شپه د کېګو ثلثین دا عبادت کوا او زد علی یا پدی سیوا کا ورتل القرآن ترتیلا اول ولا قرآن په مزه چې حروف داغه د خپل مخرج نه پورا ادا شي او د حروف چې کوم صفات دي هغه ټول صفات دغه حروف تورکه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا موږ درکو ته قول ثقيل قرآن مجید قول ثقيل فضائل قرآن ان ناشئة الليل یقینا د شپې پاسېدل هي اشد وطئا دا ډېر سختي په اعتبار د پامال کولو د نفس سره نفس ته پدې کې ډېر لوی تکلیف دی لیکن واقوم قیلا خبره درست وي هغه وخت چې سړی تلاوت کوي هغه تړم आवाजونه کوي چې تاسو قائل چې سوال قبول کوم شخم تاسو په پرانی دم ویلاړه د قرات د قران او غوي الله ان القران واعظ خطیب مبلغ هغه د پاره پکار ده چې هغه د رسول الله مبارک په نقش قدم باندې چې کندنو قدم کیدی سمانا د شپې په تیرو کې بده پاسي نو دې با عبادت کوي تبلیغی جماعت والا کستن خپل مرګري مرو پاسه خپل مرګري باندې طالب سم د خوب ګوډې وی نو دې ورته په پوزور شوري کنه بیا سړی شرمېږي چیرې بوډا سړی راغله دماغ په خپل سړی شپګره دې تیری کنه ته هم تهجد گزار شي تهجد ته په پاسي دا شب بیداری دا مبلغ دا پارا او توکل او اعتماد باندې په الله باندې وي او د ظلم د خلقو په مقابل کې تبه نه مخنګانو نشته غریبانانو سره کېنه غریبانانو سره پیغمبر ته نوابانو څومره دل ویلي دا غریبانان نشمل کول غریب سره چې کېنه د خدای د نعمتونو شکریا ادا کړئ چې الحمدلله زما خو صادرم نشته زما پیدار سره خو پیدارم نشته نو تعلق د اغنیاء سره به کم کې ها دې د پاره کده بادشاہ دربار ته دي چې هغه ته دعوت او هغه اصلاح حکم ډیره خدای کنه سیمه ده حسن بصری وی د دوه تنه بودان ډیر ساتي طالبہ بوډای خود ته بچره چې اجنبي وي د قران درس مور کو د حدیثو درس په لوډ سپیکر چور کې هو ټیک تا لیکن بعد خدای مولا صاحب زما کور ته برازي او زماره قران مجید سره ټیک ته نه کبي بي وي لیکن چې تاغه سره دغه سناسته او استاد هغه مې کې پرده نوي یا وی او ته आवाज نوړي کې بل شیطان مختلف شکوک او شبهات ورځي مبادا چرته په عذاب کې مبتلا نشي او بادشاہ ته مورده اگر کوئی راشه ما ته دا بخاری وایا مزه ورته هغه با در سره بیا احسانات کوي احسانات یاره دا چوغه مې ډیره خوخه ملاسب دا خو یخنی را ته دا پاره مې خوخه ده بل بدر ته بل شی در کی تا به احسان کی نو په ظلم بدر نه بیا د فتلی دا مسله تبا بیا مجبور الانسان عبد الاحسان قربان شم د حسن بصری نه سب ملغلری کړي چې د دوه تنو ته وګوره ترجمه تم نه دي او د آباد مولیان سادهګانی او بیا فتنو کې مبتلا شي درباری مولا ته جوړي بیا دغه دربار کېړو سویل نشي والا کل حال د مبلغ د پاراډم بنه شه شب بیداری ده چې د شپه نه چې کوم دنو هغه د الله تعالی په دربار کې پروتي نو درځي نه بدلو واز په خلکو باندې باقاعده اثر کوي مولانا عبدالغنی رحمت الله علیه دغه استاد د دې قابل سره کیسه کوله موږ د دیوبند نوجوانان مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه تورالو نو موږ ته خبرې کولې خو په موږ اثر نه کېدو
بلا فضلات له مونږ ته مې چې دعوت ته ودی سورہ دې بیا وړم چې تاسو خبر کول نو ځان ته پړ کې هغه ځای کولو او مونږ تاکو مې د مولانا او د قرآن کفل وکړ او دا غینه پسې د تعالی دربار کې سوال وکړو نو مبلغ ته پکار دا چې به بدا کوي دعاګانې وکړي او چې بعد انسان جمعات کې کېنه چې څوک ذکر او اذکار کوي مونږ ته چې زمونږ دا چې بعد کړي د دې چې په خبرو تعالی اثر پیدا کړي نو د دعا ډیر لوی اثرې نو مبلغ به د ټول لبه کوي او د شبه دارای نه پس با پلارم دینو ذکر او اثر وکړي او دارنګ او تجرید دنیا ته ونه متجي کی ټیک ته دنیا تل پکا اکه نه چلونه هرغه متوجه وي نماز ده نه تلاوت ده نه ذکر او که څوک در سره بد کوي دعا ورته کوا پس اخته ورته جواب مو ورکوا نه دا ټول دستور العمل له مجاهد او د مبلغ ان لك في النهار یقینا تا د پرس کې سبحان طويلا شغل ډیر لوی ده درته نه خود تبلیغ کې درته نه باقاعده خپل د بیبيانو خانگی امورم تلګیا ده پوره کې واذکر اسم ربک او علنم د پروردگار الله تعالی تا متوجه شو ذکر لسانی کوا وتبتل الیه تبتیلا منقطع الله تعالی تا منقطع کیدل دمر دا الله ذکر کوا حتا یقال انه مجنون چدا سړی مجنون ده رب المشرق والمغرب لا اله الا هو افضل الذکر لا اله الا الله وظیفه دا الله الله کے او دا یا محمد او دا یا علی علی بنکے بریان محمد محمد کئی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا یا اللہ بوی پا تکلیف کے بعد رسول اللہ یا اللہ بی اللہ ہوئی فاتخذوه وکیلا ایچ رسول اللہ زما مدد ترا دی عقیدہ فاسدہ دا ہر دے کے حاضر و ناظر او مدد دا پارا رادلن کے در رب العالمین جل جلالہ ذات تے یا دیر خلق چکم دنو یا شیخ عبدالقادر جیلانی آوازو کی پدغا کوڑی کے بپخوا کشتایت لی اس خدا لاری جوڑی شوی دا خوندین بابا دیارت تبا چه کشتای مخامق شونا پا کشتای کے بچه سمر خلقو بابا پا نیکی را مدد شو مشرکین یعنی مبپری دا خلق پا خپری خودو سر خلق کنا ستما او دا غین سو دا نفع و دا نقصان عقیدہ ملرا دا اللہ تعالی ذات وکیلو گنا او واصبر على ما يقولون صبر على الطاعت صبر على المصیبت او صبر على المعصیت دیتا صابر ہوئی دا لا چنو میں محمد صابری او صبر پکنی ہوئی فنمونو باندنے کی وما هلهم ان لدینا ذر وذرنی او پریدما او دا تکذب کون کی دا غی پروامه کو غما تاوالا کتب غم شدا غینا مبلغ تدیم خطرای چهرا خلق بدما خبر اوری او کنا وذرنی پریدما والمکذبین امحال مجرمین دی مجرمانو تا مهلت ورکا اول النعمه چا خواندان دا نعمتونو دی ومهلهم قلیلا ان لدینا انکالا نتائج دا مکذبینو منصر دی انکالا اتکڑی وجحیما اور وطعاما او طعام ذا غصت چغب مریکن خلی وعذابا علیما تغص به الحلوق یوم ترجف الارض والجبال خلید ابن حسان دیر لوی بزرگ و عالم دے خلید ابن حسان ویوذل حسن بصری زمون سره ملمشو روجه و روجه دا حسن بصری روجه و دا روجماتی پا وقت تمگا خوراک راڑو حسن بصری دا آیت را مخکشو ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصت و عذابا پچو چو پجڑاشو خوراک پیدا خوراک پورتکا بلدن دا روجی نیت کڑو پدوی مرادم داغی وقت کی بیاد آیت دری رد مسلسل بس دا آیت پر ترا مخکشو زوی پسی لارو چراشا دا جی خود دری رد را سی خوراک نکی و روجی نیسی و دا آیت وی او پا چگو چگو جاڑی زامنم
دا حسن بصری نه بیریدل نو هغه لاړل ثابت بنانی ته. ثابت بنانی د خپل زمانی لوی ولی الله او یزید زبی ته لاړل او یحیی بکا ته. بکا باندې مشهور هغه هم ډیر جړل مینت ورته کو چې دا خدای انصاف دارا قلوب طیبات ما رزقناکم بیا لوګونه ستوانی او بو کې واچول هغه اوس کول دې ته ایمان و یعنی آیت براغنه بیا غیبانه به خوراک مراک نه لګیدو. وکانت اليوم ترجف الارض کله بچ خوځيږي زمکه او غرونه او وی بغرونه قصيبا مهيلا ډېرې نرمه بیا به شګو ډېرې ته جوړي غرونه کې به د صلابت او امساک ني دا به خریدون کسی کې پشان ډېرې وي. ان ارسلنا اليكم رسولا تذکیر بآلاء الله تذکیر بآلاء الله تعالی خپل نعمت بیانې کله راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان دیتا تذکیر بآلاء الله او کله تذکیر بأيام الله شهيدا دے بگواہی علیکم پتا سمجھ قیامت پر کما صلی الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه تسمغ اونیولو فرعون لرا اخذا وبيلا اخذا شديدا فكيف تتقون فسرنگ بتا سبت شيء ادم کے خلقو دا فرعون غنلوی طاقت ورمنیستو نابود دا تذکیر بما بعد الموت تے فكيف تتقون ان كفرتم سنگا بد شيء يوما دا غرضنا يجعل الولدان شيبا چې واړه واړه ماشومان به د غم د وجنه بوډاګان شي. د قیامت ورځ دومره مهیبه ده چې ماشومان به ځان ته د غم د وجنه بوډاګان شي. السماء منفطر به اسمان به د بره په هغې باندې وشلېږي. کان وعده مفعولا منفطر ذات سموي جی مخکې زما مرګره تاسو سره غلې اوسې د سره به ډېره یو چې امتحان راشي بس د لړم سفر واډانګ په ځان راوړی کار وکړي. ان ارسلنا الیکم نظم معنا دا چې اختر نه پس لاړ شه کنه اختر نه پس لاړ شه ترجمه ختمه کا قیمتي اخرنی سورتونه دي دا به و نه پړ چې سراله بس الکا کار شپته روم اجرته سوم دا نظم خرابول نور نظم خرابول لا خپا بیل چې وی راته دا وي. فعصى فرعون الرسول فاخذنا واخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا تذكير بما بعد الموت. ان كفرتم السماء منفطر به السماء منشق به آسمان بنای باندې شلیدلی. كان وعده مفعولا اذا السماء انشقت ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. دغه آیاتنا دا نصیحت ته د چا چې خوښ شي او د نسی الله تعالی را نیغه لاره د اسلام. ان ربک یعلم دا الله تعالی په علم کې دا انک تقوم ادنا چې ته ادریږي عبادت ته قریب من ثلثي الليل چې د شپې 2 ثلثه لا پاتې وي ونصفه یا پنیمه شپه کې وثلثه وطائفه من الذين معك یو ډله د صحابه در سره په تهجد کې ولاړی. والله يقدر الليل والنهار الله تعالی پاندا د کوي شپه کله شپې وګدي وی کله ردی علم دا الله تعالی په علم کې دا لن تحصوه هرگز تاسو طاقت د دې تمام شپې د عبادت نشي لرله. فتاب علیکم خدای در باندې رجوع بالرحمت وکړه. فقروا ما تيسر من القرآن قرآن چې درته څومره آسانی. پیغمبر علیہ السلام او صحابه یو کال پورا نیمه شپه به عبادت ته ولاړو. نیمه شپه کله 2 برخې د شپې کله یو برخه د شپې تر دې چې قدمونه په پړسېدل. دا آیت راغی کال پس دا آیات کل پس راغله ده چې ان ربک یعلم انک تقوم ادنا بیا الله تعالی آسانک. نو رسول الله فرمایل چې الحمدلله الذي جعله تطوعا بعد فریضه. لیکن حسن بصری به چې عالم او طالب ته قیام الليل فرض ده. قیام الليل چاوی دا خو آسان شوی 50 آیات خو لازمن وي په پاسه 50 آیات خو پورا کا
50 آیاتونه خوایا کم از کم دا دې د پاره چې عالم چې په تهجد کې قران وایي دغه به همیشه د الله تعالی تعلیمات او تفکری د دې دنیا په غمونو ومنو بلاغه بالکل پروا نه وي او حافظ تبم قران مجید خراسخي هغه طالب او مولا ته تهجد لازمي دي یو طالب ورته وینه ولکه 50 آیاتونه خو چرته تللی نه دي حسن بصری به تمام شپه ولاړو تمام شپه او دا الله تبارک وتعالى پذات کې عبادت او طاعات او جړابو په تمام عمر کې حسن بصری دوه خندلی بس دوه څه پته لګوي چې کمال عربانه مو الله تعالی سمي دولار دی یو د جنت په لدو دوزخ چاته پته ده ما سوا د عشره مبشره او د انبیاونه نو الله تعالی قال پس دا حکم راغی چې علم لن تحصوه لن تطيقوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القران علم دا الله تعالی په علم کې دا انه شان دار ان مخفف من المثقل سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض او مسافر بمي مسافر تم تهجد گرانی يبتغون من فضل الله تجارت پر بوتی واخرون او سب مجاهدين يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر من خلاصه ما سبق خلاصه داروتا كما تيسر حسن بصری به ولو 50 آیه 50 نحو كما وكان واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر سورة مدثر ده مکہ مکرمہ کے نازل شوه سورت ده یا ایها المدثر فت سزمانا وحی چکم دنو بند شوی وا بیا داغین پس دا وحی سلسلہ شروع شوا مخکنی صورت کی دستور العمل او پدی صورت کی تبلیغ دے دستور العمل چی مبلغ دکو اس پاسا اس پا خلقو تا دا دین تبلیغ کے فسور مزمل کی دا مبلغ دا خپل نفس اصلاح دا چگہ دان کے دا صفات پیدا کی او پدے کے دا نور خلقو اصلاح دا پاسا طالبہ فاضل شوی ازا دا نور خلقو اصلاح کوا یا ایوہ المدثر دا پاسل کے متدثر دے تی چکم دنو اگا بدل شو پا دال و دال دال کے مدغم شو قم پاسا فاندر قم من مزجائکا دا خپلی بسترین پاسا اے دا کمبل چابے رکون کیا یو دثار دے یو شعار دے دا بدن سر چکم جامع لگی دلی دا غیتا شعار ہوئی دا مالان دے بنے نا چولے دا دے شعار اغی دا پاسا دا برا دا دے دثار رسول اللہ دا جامو دا پاسا برا کمبل چولے کمبل تا دثار ہوئی اے دا دان نا کمبل چاپے رکون کیا پاسا فانذر خلقو یروا وربک فکبر او دا اللہ تعالی تکبیر کوا اللہ لوی یو سڑے چے اللہ اکبر وی بیا یو سڑے مرتلوی نخکاری اللہ اکبر چے ہوئی دا جنرالان او وزیران او گورنران دا مالدار خلق دا بیا چا تصدین سترگ زران رافی اللہ نم لیل سکشتا تو دا مبلغ وظیفہ با اللہ اکبری دی ربک فکبر کے سنت قلب دے تاسو مختصر المانی فن بدی کے ویلیو چه دام یو حسن دے پا کلام کی دا ربک فکبر چه پوٹا کی نسبت جوڑشی ربک فکبر بت جوڑشی تاسو مختصر المانی کی یو شعرم ویلے کچا تیادی دا سشتسو فن بدی ویلے وی او دا قلب شعر ور تیادی او یو روپئی نام مگٹی مودته تدوم لكل حول وهل كل مودته تدوم اپٹے کا عمدہ کا شہد آگے نہ چکم نہ جوڑی یا شکر بترازو وزارت برکش کاواک کا پٹے کم کاواک دے بعد کلمہ چے پٹا کی نو اگے مانا بدل شی لکا روسا پٹا کنو سور تی جوڑ شی دا روسیان دا سور بچی دی لکا چے پٹے کی والا کل حال وربک فکبر دا خپل پروردگار لوی بیانوا دا تمام طاقتونه داغه مقابله کې هیڅ
وثيابك فطهر او جامع پاک ساتا جامع پاک ساتا د مزد پارا د جامو طهارت ضروری ہے یا ثيابك فطهر معنا دا نفسك من الذنوب د خپل نفس د گناهونو نه پاک ساتا یا د اخلاق ذمیمه نه ځان چې کوم نه بچ ساتا والرجز فهجر او گندگی پریدا چې هغه بت پرستی ده د گندګۍ نه نه اوسېږه ولا تمنن تستكثر او دې لپاره په خلکو احسان مکوا چې دا غینه طلب د کثرت کې کله کله یو طالب ته سراړي مطلب دی به ماته د دینه زیات راکې نه احسان کې د بدلی نیت مکوا د الله لپاره چا سره خېګړو کا دکانه بیا درکینو میمنه کوا ولا تمنن یادا چې د نبوت توجه په خلکو باندې چې کوم دنو تکبر مکوا تستكثر طلب درزا د باری تعالی کوا تستكثر نه مراد طلب د کثرت من جانب الله کوا جمهور ویلا تو شیئا او تطلب به اکثر منه چاہتے ہو شے ورکه اس کا مطلب دی ما ته بزیات راکې ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فاذا نفخ في الصور کله چې پوک بواله شي پاغه ناقور کې پاغه شپېلې کې دینه مراد نفخه اولاده فذلك يومئذ يوم عسير دا ډېره سخت ورځ ده على الكافرين غير يسير کافرانو ته آسان نه ده ذرني پریدما ومن خلقت وحيدا او هغه چې ما پیدا کړو یوازې انسان چې پیدا کیږي د مور د تن نه هیڅ ور سره نه وي وجعلت له مالا ممدودا بیا مې ورته ډېر مال ورکو دا د ولید ابن مغیره بارکه راغله ده الله تعالی ورته بلا مالم ورکړو وبنین او زامن لذ زامن به چرته هم د پلار نه غایب کېدل شهودا چې هغه حاضر ومهدت له تمهيدا ومهدت له فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير وبنين شهودا زامن لز زامن بور سره پورا پلټن ومهدت له تمهيدا او ما ورکړی وغه د پاره ورکول بلا مال او دولت کې مې هغه د پاره فراخره اوسې وبسطت له في المال بسطا جاهو بلا عمرمو په تمام مکه کې دنه معمر او مشر بل سکنو او بیا تمام لري ان ازیدا چې به جنت تم داخلو ما د پیغمبر مخالفت کوي اول خو جنت منلو نه وی کلالم شم نو التبم ما تعالی بلا نعمتونه راکې دا دنیا نه درا کړی کلا هرگز داسې نه دا انه کان لیااتنا عنیدا دې زموږ د آیاتونو معاند او دشمن دی سأرهقه صعودا زردا چې د باندې موږ راولو برا اور ته خطل دې به برخي سأرهقه سأغشيه دته موږ چې کومنه جهنم کې ترقی ورکو په عذاب کې به ترقی انه فکر اصلیت کې د یو دل د رسول الله مبارک سره ناستو او رسول الله تلاوت کولو په ولید دومره اثر کو چلاړلو او ابو جهل ته وی الکا ما خدای سړینن کلام واوریدو والله ما هو بشعر قسم دې دا شعر نه ده وان له لحلاوه دغه په کلام کې خوږواله ده وان علیه لطلاوه په کلمات یو خاص رنگ ده او داس سحرم نه ده دا کهانتم نه ده ماته د جناتو قصیدې یاد دي هغه एकदम د ولید پمټ لاس کې خونو کاکا تراته چلو خیا کنه چې دا نه سحر ده نه شعر ده خو لګیا ده خلق مونږ نه اړي نو قصات سوچ کولو چې سووما انه فکر د فکر کو پتان د قران کې چې قران او د پیغمبر بارکه داسې کلمه چې خلق ته متنفر کم نو ست جوړ نشوا وقدر او په خپل نفس کې اندازه مو لګولا فقتل د غرق شي کیف قدر ثم قتل بیا د بدلا نتی کیف قدر ثم نظر بیا د دوباره د قران بارکه سوچ او فکر کو ثم بصا بیا پتندې دولس بجاو کړ
تندیم تریو کو لکه سړی چې ډېر پریشان وي و بصرا او چهرم متغیر کا ابو جال ورته ناسته لکه سړی خبره کې فکر کوي یا رسول منو ډېر د فکر نه پسې وي چې ثم ادبر بیا حق تشاکا او دا اتباع تکبر کو خپویو چې دا نه شعر دی نه سحر دی نه کهانت دی خپ غور د رسول الله مبارک قرات اوریدو اس ته جوړل شنو ان هاذا الا سحر نه دا مگر جادو یؤثر چې دا را نقل کیږي د مشران دا دته د مشران نه رسیدل دی ان هاذا الا قول البشر سأصليه سقر درد چې دا ولید دمغه داخل کو جهنم ته سقر غیر منصرف ته په کلمیت ته بل په کتانی سے معنوی ده وما ادراک ما سقر لا تبقي شيئا ولا تذر نبپردی او شی ټول بسودای او لواحه للبشر او سودون کې چهره لرا بشر به اسودای او چهره به انسان بالکل بدل شي او چا بل مانام کړی چې سرغن به بشر تا تلوح لهم جهنميان به دلری دینه ګوري چې د لمبې د جهنم دي علیها 19 الله د جهنم د نگرانی د پاره نه فرشتي مقرر کړی دي وما جعلنا امغه دي ګرځولي فرشتي چې کوم مقرر دي په نار باندې الا ملائکه مگر ملائکه دي د ملائکو سو طاقت لري وما جعلنا عدتهم امغه دي ګرځولي شمار دا ہوئی الا فتنه مگر دا فتنو آزمائش ته للذین کفروا د کافرانو د پاره حارث ابن کلده پهلوانو کافرو دمانه دا اولس خود د مدار مد اولس او دا دوا تاسو قابو کوي دا دوا بر نلس کسان دي کنه اولس د مورند بار تدرا قابو کوي دا دوم نشي قابو کوله نو الله تعالی دا غي ذکر کوي چمګنه ګرځولې اصحاب نار مگر ملائکه فمن یطیقه مگر دنیا سړی ندي چې پهلوان او اول اسمر او پر دغه فرشتي دي وما جعلنا عدتهم او دا اول شمار مونږ نه ګرځولې مگر فتنه للذین کفروا د کافرانو لپاره ليستيقن الذين اوتوا الكتاب دا دې لپاره چې یقینو کې اهل کتاب ځکه په تورات او په انجیل کې د جهنم د داروغو فرشتو شمیر اولس بیان دی ای پوشو چیرې د قران او د تورات او د انجیل خبره یو ده نه ای پوشو للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ایمانا او د مؤمنانو ایمان په سیوا کیږي چې دا الله په متي چې دا اولس فرشتي ورته مقرر کړی دي ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون تشكون كي اهل الكتاب ومؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ماذا اراد الله بهذا مثلا دول سو مطلب كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو دخدل اخر خدای ته معلوم دي وما هي الا ذكرى للبشر كلا والقمر قسم دي زما پس پوغمای اذا ادبر قسم دي زما پس پس کلش پلاړ شي او رز راشي والصبح قسم دي زما پس با اذا اصفر چکل خرو خانشي انها لاحدى الكبر دا جهنم دا په مصیبتونو کې لوی مصیبت ده نذيرا للبشر دایرون کې د بشر لرا لمن شاء منكم دا چا د پاره چې غواړي تقدم الى الجنه بالعمل الصالح او يتاخر الى الجهنم كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين اصحاب اليمين بعد مجرمان مبارك ما سلككم في سقر الکدا دوزخ کی کم خبر راوسته قالوا دوزخیان بوئی لم نكن من المصلين قولوا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نخوض في الباطل نوغا با ہمیشہ باطل کے ورنہ نوتیو سرداغی گپ شپ لگاون کنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم نفبورن کی دوی شفاعت شافعین
فما لهم عن التذکرة معرضین فما تنفعهم شفاعة الشافعین. روایاتو کې راځي چې شهید به د سلويختو کسانو شفاعت کوي، حافظ د قرآن به د لسو کسانو، بلکې هغې کې هم زیات عدد راځي. د ټولو نه لوی شفاعت په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوي، بیا به انبیا کوي، بیا به شهدا او حفاظ د قرآن مجید کوي. د الله تعالی څومره لوی ذات ته، الله تبارک وتعالی د بخښنې دپاره مختلف اسباب چې کوم نه پیدا کړي دي. بلکې یو روایت کې راځي چې کله نه یو جنتی به داسې وي چې الله تعالی به د هغې جنتي په سفارش د ربیعه او د مضر د قبیلې نه زیات خلک چې کوم نه جنت ته داخل. الله اکبر. او یو روایت کې دا هم راځي چې یو سړی به په جنت کې د الله تعالی په دربار کې درخواست وکړي چې خدا په دنیا کې په ما باندې یو سړی اوبس کولی وي، تږی ومه نو را باندې اوبس کولی وي، خدایا هغه هم جنت ته راوله که نه. الله تعالی به وایي زه ورشه که نه ویې ګوره پېژنې، زه ورشه سړی باقاعده په دوزخ کې ورپسې ورشي او ځان سره به یې راولي او الله تعالی به یې د هغه په شفاعت باندې داخل کړي. نو حسنات پکار دي، نیکی نیکی در نه کېږي نو نیکي کوه، نیکی مسکین دغسې مرض کوه، قسم در سره نو خوږه خبره ورته وکړه، یاره کاکا در نه به مې قربان کړی وي نو که را سره وي ده که خدای پاک راکړه نو ستا برخه به وکړمه. سپور او ستر جواب دا ښه شی نه وي. اقسم بیوم فما لهم عن التذکرة معرضین. دی ولې د نصیحت نه مخړی کأنهم گویا کې دا کافران حمر مستنفرا زنګلي خرونه دي چې تښتېدلي دي، فرت من قسوره تښتېدلي د زمري نه. زمری چې خر وویني بیا په منډه شي، دارنګې دی هم د رسول الله ته دعوت او تبلیغ نه تښتي. کأنهم حرم مستنفره، مستنفره مذعوره، لکه یو حیوان چې ویرول شي. څه ورته وایي؟ اترهیدو اترهیدو دی هم اترهیږي. فما لهم عن التذکره، پس شوي دوی لره چې د نصیحت نه مخړی کأنهم حمر مستنفره فرت چې تښتې من قسوره د زمري نه. قسوره د زمري نوم دی